نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن بمونگا پا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوده کېدلو طریقه تاسو ته بیانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دا وا چې په خی طرف به اوده کېدو او امت ته هم د خی طرف د اوده کېدلو حکم کړی دی. امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب قائم کړی دی، باب الضجع علی شق الایمن. بیا یې د دې لاندې حدیث را نقل کړی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د شپې معمول بیانوي. د حدیث په آخر کې فرمایي ثم استجع على شقه الایمن. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خی طرف باندې اوده شو. د بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتيت مضجعك فتوضأ ووضوءك للصلاة ثم استجع على شقك الایمن. کله چې ته د خوب د پاره زینو د مانزه د پاره چې څنګه اودس کوي هم دغه شان اودس وکړه، بیا په خی اړخ باندې اودش. په خی طرف د اوده کېدلو سینسی او طبي فواید هم ډیر دي. په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کار په کومه طریقه کړی، نو د دې کار د پاره په دنیا کې بل بهترین صورت د سره ممکن نه دی. کله چې د احادیثونه د خبره ثابت شوه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و چې په خی طرف به سبلاستو او امت هم د دې حکم کړي، نو اوس ساينس او طب هم د ډیر تحقیق نه پس دا خبره ثابته کړي چې د اوده کېدو د پاره په ټولو کې بهترین صورت هم دا دی چې انسان په خی طرف سملی، ځکه چې خی طرف سملاستلو کې ډیر ساينسي او طبي فائدې دي. یو څو مشهوري فواید تاسو د وړاندې ذکر کوم. نمبر 1 چې دی د انسان د زړه د بیمارونو محفوظ وي، ځکه انسان زړه چپ ګس طرف ته دی، نو چې د په خی طرف سملی نو په زړه باندې هیڅ بوج او پریشر نه وي، بلکې په اسانه طریقې سره زړه ټول وجود ته وینه پمپ کوي. اوس کده په چپ طرف سملی نو په زړه باندې د معدې بوج راځي چې په دې سره وینه گردش او د زړه په حرکاتو کې کمی راځي چې د زړه او معدې د ډیر بیمارو سبب ګرځي. د دې داسې مثال دی لکه په 2 چته بیلډینګ کې چې د اوبو راخېجولو موټر واټر پمپ لاندې چت کې لګېدلی وي، نو یقیني خبر ده چې د موټر کله برا دویم چت ته اوبه خېجوي نو په موټر باندې به ډیر پریشر زور وي، او که دویم چت نه اوبه ښکته راځي نو په دې کې هیڅ پریشر نه وي، بلکې په خپله د اوبه په ښکته را روانې وي. دا شان انسان چې په چپ ګس طرف ملاسته وي نو په زړه باندې د معدې بوج وي. اوس چې د زړه نور وجود ته وینه پم کوي نو په زړه باندې ډیر زور راځي، او کده په خی طرف باندې سملی نو زړه پورته وي، د معدې بوج هیڅ بوج وي ور باندې نه وي، نو په اسانۍ سره وینه پم کوي چې په دې سره انسان زړه ډیر بیمارونه محفوظ وي.